हाँ जी, प्रीवियस क्लास کې مونږه एक्टिव ډایرکټري انسټالیشن او د هغې ریموول کړو. په نن کلاس کې مونږه سپیل مې غلط کړو creating user account in active directory او دین علاوه registering client computer with domain controller. دا زموږ دوه ټاپک دي. ښه، اول مونږ په اکټیو ډایرکټري کې یوزر اکاونټ ګورو چې دا څنګه جوړیږي او دینه پس بیا مونږ د کمپیوټر رجسټریشن کو ډومین کنټرولر ته. نو زه راځم سرور ته، ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن الریډي مونږ اغسته دی، را به شو سرور مینیجر ته. او دلته کې برازو ټولز ته د اکټیو ډایرکټري انسټالیشن نه پس به تاسو بیا چرته راشئ ټولز ته. دین علاوه تاسو دلته کې هم کلیک کولی شئ په آل سرورز باندې او دا ښکاري اکټیو ډایرکټري ډومین سروسز ADDS. دلته کې هم تاسو رائټ کلیک کړئ نو دلته کې هم تاسو ته د اکټیو ډایرکټري ټولز ښکاره کیږي. فی الحال مونږ راځو اکټیو ډایرکټري یوزرز and computers ته. نو دلته نم راتلی شو د ټولز نه هم راتلی شو. دا وینډو ما ایکسپینډ کا راغلو nice.org دا زما ډومین کنټرولر دی. دلته کې سب فولډرز دی، یو بلټن دی. په بلټن کې مونږ سره څومره چې بلټن ګروپس وي په سرور کې هغه ښکاره کیږي. صحیح ده، څومره چې بلټن ګروپس دي او دا ټول سکیورټي دی. د دې دلته کې ډسکرپشن لیکلی شوی دی چې هر ګروپ څه خاصیتونه لري یا څه وظایف هغه اجرا کولی شي. په کمپیوټرز کې موږ سره کم رجسټرډ کمپیوټرز وي، ممبر کمپیوټرز وي، هغه ښکاره کیږي. نو فی الحال موږ رجسټریشن نه دی کړی. په ډومین کنټرولرز کې څومره چې ډومین کنټرولرز وي هغه ټول ښکاره کیږي. نو دې وخت کې که تاسو ګورئ سرور 02 دا یو ډومین کنټرولر ښکاره کیږي ځکه چې نور نشته ده. دې علاوه که فارن سکیورټي پرنسپلز وي یا سروس اکاونټس وي نو هغه هم دلته کې تاسو بیا لیدی شئ. فی الحال مونږ راځو یوزر کنټینر ته او په یوزر کنټینر کې مونږ سره څومره چې اکټیو ډایرکټري ګروپس دي دا ښکاره کیږي. او دین علاوه بای ډیفالت یو اکاونټ وي په سرور کې ایته موایو ایڈمنسټریټر. نو دا خو وی بلټن اکاونټ، صحیح ده. خو چې کله اکټیو ډایرکټري مونږ انسټال کو نو دا دیزی ته راشي. نو دې وخت کې دا یو بلټن ډومین ایڈمنسټریټر اکاونټ شو. که مونږ غواړو چې څومره زموږ امپلایز دي، مثال په تور یو ارګنایزیشن دی هغه کې موږ سره امپلایز کار کوي، یعنی څنګه دلته نایس دی، یا فار ایگزامپل نور کسټمرز لپاره یا یو تعلیمي اداره ده، پانتون دی یا انسټیټیوټ دی یا څه کالج دی، هغه غواړي چې د خپل سټوډنټس لپاره یوزر اکاونټ جوړ کړم. او دا یوزر اکاونټ په دې خاطر زه جوړوم چې کله هم هغه کمپیوټر اکسس کوي، کمپیوټر ته غواړي چې زه لاګین شم او خپل کار وکړم، هغه به دا یوزر اکاونټ استعمالوي. ټیک ده. د نوز مثال په تور موږ سره امپلایز کار کوي، نو زم چې دای کمپیوټر ته لاګین کیږي نو دای به لوکل اکاونټ نه وي، دای به لوکل اکاونټ نه وي، یعنی وینډوز 7 والا به دای نه یوز کوي یا 8 والا به دای نه یوز کوي. دای ته زه په سرور کې یوزر اکاونټ جوړوم او دغه یوزر اکاونټ به دای استعمالوي د خپل روټین ورک لپاره. صحیح ده. دا ریزن دا دی چې زه د دې یوزر بیا ایڈمنسټریشن منیجمنٹ یا که څه پالیسی لګوم، سافټویر ورته فعالوم، چاته نه فعالوم، ډیټا شریک کوم، ډیټا ورسره نه شریک کوم، پرنټر ایکسس ورکوم یا دا شته نور ډیر اکټیویټیز دا زه ډیر په اسانه باندې کولی شم، یعنی ماته سنټرلایز منیجمنٹ راځي. نو یوزرز به موږ څنګه جوړو؟ سمپل دیزی کې تاسو رائټ کلیک کړئ، په دې فولډر رائټ کلیک کړئ، دلته کې به وی نیو یوزر په دې چې موږ کلیک وکړو سمپل موږ سره یو ویزټ رالو. دلته به تاسو فرست نیم ورکړئ
او انیشل کې وی ټیک دا اذروایز لاست نیم ورکې نو فل نیم موږ سره اتوماتیکلی راځي یوزر لاګان نیم اوس مو ورکو نو یوزر لاګان نیم بس څه ورکما عباد ٹھیک شو خو ګور اوس کې دی شي او اداره د په هغه کې عبادالله یا په عباد نوم باندې ډیر یوزرز وي نو بیا موږ دا نوم څه کوو یونیک پساتو مخصوص پساتو اوس په بل کس عبادالله دی او یا عباد خان دی یا داسې عباد په نوم کې راځي هغه تم د یوزر جوړوم نه بیا خو نه جوړیږي نه که تاسو فکر کړئ وي ګوره مونږ په یاهو کې ځان ته یو آی ډي جوړو په جیمیل کې جوړو یا دا شان دی بل ویب سایټ کې نو که آلته کې یو نوم زه ورکوم هغه مخکې نه د چاوي نو ماته سیستم میسج راکوي چې دا نوم خو نشي یوز کولی دا استعمالولی نشي البته څه سجیشن راکوي نو دغه شان دی که زه دلته کې یو نوم یوز کوم هغه یو ټایم د یوزر د پاره استعمالیدی شي هغه نوم د بل یوزر د پاره نشي استعمالیدی نو که فار ایگزامپل د امپلایز وي نو د امپلایز خپل آی ډیز وي لیټس سے دلته لیکم 05 مطلب دا امپلای نمبر 5 دی یا لیټس سے دلته لیکم 17 دا 17 نمبر څه سیکوینس کې دی شي خو مطلب چې یونیک وي یا کې دی شي سټوډنټس وي نو د سټوډنټس رول نمبر ورسره مولیکو یا د سټوډنټ رجسټریشن نمبر پکې واچو ټیک ده چې هغه یونیکلی پیژندل کېږي آئیډنټیفای کېږي چې دا څوک دي ما فی الحال عباد پرې خو ځکه چې موږ سره فی الحال یو عباد دی دا په کوم ډومین لاګین کېږي @nice.org دی وخت کې دغه یو ډومین دی د 2000 نه مخکې چې کوم وینډوز دی اپریټینګ سیستم دی که هغه کې موږ د یوزر د ډومین په واسطه لاګین کوو نو موږ بیا نوم څنګه لیکو نایس به لیکو بیا بیک سلیش او بیا بس لیکو عباد به لیکو نیکسٹ دلته کې به تاسو د یوزر د لپاره پاسورډ ورکوئ نو زه به اوس فی الحال یو سمپل پاسورډ ورکم خو دا پاسورډ به کم از کم 7 کریکټرز وي او کمپلیکس به کمپلیکس معنی چې دی کې الفابیټس سپیشل کریکټرز او نمبرز هم وي الفانومیریک وي یعنی داسې وي خادل الاول لاندې څه پراپرټیز دي اولنې پراپرټي دا یوزر مست چینج پاسورډ ایٹ نیکسٹ لاګان دا معنی ورکوي چې اوس خو دا پاسورډ ما ورکو خو یوزر چې کله فار د فرست ټایم لاګن کیږي د خپل یوزر نیم او دا کرنٹ پاسورډ به ورکي خو بیا به کمپیوټر ته وایي چې ټایپ یور نیو پاسورډ نو ما خو یوزر جوړوم او یوزر ته زه پاسورډ ورکوم په دې خاطر چې دا بل څوک اکسس نه کی خو زما چې یوزر د خپل مرزي مطابق بیا پاسورډ ورکي نو بیا تاسو څه کوئ دا اپشن چیک وساتئ که زه هم چې نه کم پاسورډ ما ورکو بس دا به د یوزر وي نو بیا دا ان چیک کړئ دویم دی چې یوزر کین ناٹ چینج پاسورډ یوزر خپل پاسورډ نشي چینج کولی که ایڈمنسټریټر نه غواړي چې یوزر دې ځان ته په خپل اکاونټ پاسورډ تغییر کړي نو بیا تاسو دا اپشن چیک وساتئ بل دی پاسورډ نیور ایکسپایر پاسورډ نیور ایکسپایر دا معنی ورکوي چې د یوزر دا پاسورډ دی نه ختمیږي موږ سره په مایکروسافټ اپریټینګ سیستم کې که هغه وینډو سرور دی او که وینډو 7 یا 8 یا د نمخ کې دی کې موږ سره یو پالیسی ده هغه پالیسی کې دا ده چې د یو یوزر اکاونټ پاسورډ به تر 200 ورځې پورې کار کوي دا ډیفالت پالیسی ده کله چې 200 ورځې پوره شوي د پاسورډ سیستم بدنه دا زوړ پاسورډ واخلي خود ته به وایي چې اوس نوی پاسورډ راکړه ټیک ده دا غوښتنه به کوي او کته چیرې دا پالیسی دي د سر نه په د باندې اړو کار نه کوي دا پاسورډ دی اړو ایکسپایر کیږي نو بیا تاسو سو کوي دا چیک باکس چیک وساتئ او لاست ون چې کوم دی اکاونټ از ډیسیبل یعنی زه دا اکاونټ جوړوم دا یوزر اکاونټ جوړوم خو فی الحال زه نه غواړم چې دا څوک استعمال کی یا دا یوزر د استعمال کی مې به یوزر شته نه یا په چوټای دی یا هفته پس برازي میاش پس برازي نو زم چې تر هغه پورې دا هیڅ کوم استعمال نه کی وی دی جوړ دی شي خو فی الحال دی اکټیو نه ویني بیا تاسو دا لاست ون چیک کړئ سمپل دی ته به ګورئ دا اوس ما ډیسیبل کو ګور اکاونټ ما جوړ کو خو سم وکړ نیکسٹ او دا سمری دا فینیش دا اوس ما سره راغلو ګور دا اوس ډیسیبل ښکاری د علامه دا اوس زم چې انیبل شي رائټ کلیک کا جلد کې سو کا انیبل اکاونټ دا انیبل شو پېښ ولګا نه ګور دلته د آیکن ښکاری په دې طریقه هم تاسو جوړولای شئ ما غا سیم ویزټ راځي جوړولای شئ خا دین علاوه اوس ګور زه راځم په دې یوزر رائټ کلیک کوم
دا یوزر ته کاپی کې کاپی درته زه خیم چې دا څه کار کوي. دا یو ګروپ ته اډ کې نو دلته نه ته دا یو ګروپ ته اډ کولای شي. مثال په تور ته غواړم چې دا د ډي ای ټي په ګروپ کې یا د ام سی سی په ګروپ کې یا فار ایگزامپل د ایچ آر ګروپ کې مارکیټ ګروپ سره دا تعلق لري دا زه په هغې کې اډ کړم. ګروپ مله نه دی ویل بیا به پوه شي چې ګروپ مو څه دپاره یوز کوو. نو دلته نه کولی شي دین علاوه اکاؤنٹ ډیسیبل کې پاسورډ ورته چینج کې ریسیټ کې ټیک ده. دلته نه دا موف کې ہوم پیج ورته تا ورکړی ہوم پیج کولاوي نو فلحال ہوم پیج نشته. سینډ میل ایمیل ورته کې خو دې دپاره بیا میل سرور اکاؤنٹ پکار دی چې میل سرور وي او میل سرور اکاؤنٹ جوړ کړئ. آل ټاسک کې به هم تاسو ته دغه آپشن ښکاره کیږي کټ ته ډیلیټ رینیم او بیا څه دي پراپرټیز. نه دا سرور کې دی او دا درته زه بیا ښیم چې اکاؤنٹ سرور کې وي او دا په کم کمپیوټر باندې لاګن کیږي کم چې کلاینټ کمپیوټر دی رجسټرډ دی ډومین سره دا په هغې لاګین کیږي د نیټورک په واسطه. نو راځو که نه صبر که نه په دې ځان پوه کړم به. ها جنرل دی جنرل کې ګوره فرست نیم دی لاست نیم دی ډسپلی نیم دی سره ډسکرپشن ورکوي. مثال په طور ته لیکم چې عبادالله څوک دی ډي ای ټي سټوډنټ. آفیس که مثال په طور دا جاب لري نو بیا د هغې مطابق او ټلیفون نمبر لري ایمیل اډرس لري ویب پیج لري هغه دلته نوم ورکولی شو. اډرس کې د شخصي پته مثال په طور دا د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی ټیک ده. سټیټ پروینس کې مثال په طور زه لیکلی شم ننګرهار دی او کنټري کې به زه څه ولیکم افغانستان دی. سټریټ او ناحیه او دا څیزونه کیدی شي. ها اکاؤنٹ کې هماغه سیم معلومات ښکاره کیږي. دین علاوه دلته کې دا پراپرټیز دي دا مو کتل خو دې نه بره تاسو لږ وګورئ لاګ ان اورز لاګ ان ټو په یوزر باندې مونږ د وخت پابندي هم لګولی شو چې دا د کم وخت نه په کم وخت کې لاګین کېدی شي او بیا په کم وخت کې نشي لاګین کېدی. مثال په طور د وظیفه شروع کیږي د سهار اتو نه واخله تر مازیګر 4 پورې یا مثال په طور په دویم شفت کې دی راځي د غرمې لخوا 2 بجې د وظیفه شروع کیږي او د ماسخوتنې په 8 یا 9 بجې ختميږي. نو زه غواړم چې د وظیفې کم ټایم دی یا د کم هغه رسمي وختونه دي په هغه کې د لاګین کې دی شي خپل اکاؤنٹ د یوز کوي کمپیوټر دی نه استفاده کوي خود دینه پست دی بیا کار نشي کولای یا لاګین کې دی نشي. نو د لپاره بیا تاسو په سرور کې لاګانا ورستا دلته نه تاسو دا مخصوصه ولې شي. د بلو کلر معنی دا چې د اني ټایم 7 days a week 24 hours a day د لاګین کې دی شي. خو زم چې نه ډینایټ کو خو ډینای کو خو بیا ټول ډینای شو کنه. زویما د یکشنبه پرس د تو نه واخله تر 4 پورې یا زده 5 پورې د وظیفه ده نو دې کې د څه کې دی شي لاګان کې دی شي. نو ګوره دا د یکشنبه نه تر پنځشنبه یعنی سنډے ټو تھرسډے دا ما لاګان کو پرمیټ مې کو د کم وخت کې اتونه تر 4 پورې بل وخت کې دی بیا نشي لاګان کې دی ٹھیک ده. او دا بسو کا اوکے کا خدا یا ساتي چې کم پس سرور یا سیستم کې ټایم او ډیټي داغه مطابق دا شانتي تاسو د کمپیوټر پابندي په هم لګولې شي. یعنی دی وخت کې دا یوزر چې دی پټولو کمپیوټر څومره چې د ډومین کنټرولر سره رجسټرډ ممبر کمپیوټر دی پټولو لاګین کې دی شي. خو مو چې نه دا خو سکیور اپشن نه دی کې دی شي دا یوزر دومره ټرست کوونه دومره په اعتبار نه وي او دا یو سکیورټي تھریټ هم لري د کمپیوټرز چې د یو یوزر ته پرمیټ کوي. نو موږ غواړو چې نه سم مخصوص کمپیوټر زخمه پدې د لاګین کې دی شي. نو بیا ته ورته سوکا د فالوینګ کمپیوټر نو چې کم کمپیوټر ته عدل ته او خودل یعنی مثال په تور ځلی کوم پی سی 4 یا مولیکولو پی سی 6 اوس د دې دوه کمپیوټرونو علاوه د په یو کمپیوټر باندې هم لاګین نشي اغسته پوه شو کنه. نو دا هم موږ خودلې شو. د علاوه اکاؤنٹ ایکسپایریشن بای ډیفالت وی نیور خو دا یوزر چې دا موږ سره په کانټریکټ باندې دی د 3 میاشتو کانټریکټ ته شپږو دی د کال دی نو زم چې ترغه پوری د اکاؤنٹ کار کوي خو چې کله دا کانټریکټ وخت پوره شو ا تاریخ رالو د هغې نه پس د اکاؤنٹ کار نه کوي یعنی ډیسیبل دي شي بند دي شي یعنی د تعلق خپل سره ادارې سره ختم شونه بس موږ غواړو چې دا اکاؤنٹ د کار نه کوي کنه.
نو تاسو بیا سو خی د کنټریکټ مطابق ورته ټایم وخی. مثال په تور د قرارداد ختمیږي مونږ سره په 1 د اکتوبر 2015 نو بس تر 1 د اکتوبر پورې به د اکاونټ کار کوي. د هغې نه پس بسو شي دا به اکاونټ به خو بس بند بشي کار باندې کې ډیسیبل بشي. نو دا ټایمینګ ما هم ښودلی شو. که مثال په تور د قرارداد رینیو شو کنټریکټ دوباره کو نور ایکسټینشن ورته ملو شو یا پرمننٹ شو نو بیا دا تاسو چینج کړئ یا که بیخي پرمننٹ شو نو بس دا نه ورکوي بس دا به اکاونټ نه ختمیږي. صحیح ده پېښ ولې که نه. دین علاوه دا شانتې نور پراپرټیز دي خو دا څه پراپرټیز به بیا مخکې راشي. دی کې ممبر آف کې تاسو کتی شئ چې دې وخت کې دا یوزر د کم ګروپ ممبر دی. صحیح ده که د بل ګروپ ممبر کوئ نو دلته نه هم کولی شي. نو دا څه مختصر یوزر پراپرټیز چې هغه ما تاسو ته وښودل. دې کې اوس یو آپشن دی ما رایټ کلیک کړم چې دا کاپي درته زه ښیم. کاپي دا معنا ورکوي چې ته یو یوزر پراپرټیز کاپي کې یعنی زه یو بل یوزر جوړوم خو زه غواړم چې دا غ یوزر کم پراپرټیز دي کم سیټینګز دي هغه د بل یوزر ته هم میلو شي. صرف د هغه یوزر نیم او پاسورډ دی تغییر وي چینج دی وي. صحیح ده دا دی وشي. نو دې لپاره تاسو څو کوي کاپي باندې بکلیک کوي دلته یوزر ته نوم ورکړئ. مثال په تور ځلی کما منصور خان او دا د لاګین نیم شو. نیکسٹ مې کو دلته وګورئ په آپشن سلیکټ دی کنه دی سلیکټ او دلته کې ورته ګوره زه پاسورډ ورکم. دینه پس نیکسٹ کوي فینیش کوي. اوس تاسو راشئ د منصور پراپرټیز ته ښکاري ګوره جلال آباد ننګرهار افغانستان شته که نه. اکاونټ ته راشئ ګوره هغه آورس ته راشئ هماغه شانتې دی. یعنې موږ غواړو چې یوزر دې جوړ کړو صرف یوزر نیم او پاسورډ سیټینګ دې تغییر باقاعده هغه ټول پراپرټیز کاپي شي. نو بیا تاسو څه کوئ کاپي والا آپشن سره کې دې ته وایي ټیمپلیټ یوزر اکاونټ کریشن چې د ټیمپلیټ په واسطه ته یو یوزر جوړه یعنی الریډي دا یو ټیمپلیټ دی کنه دا چې کوم مخکې جوړ کړو. دې پورې پېښ وې دا سمپل د یوزر جوړول دی په اکټیو ډایرکټري کې. نور طریقې هم شته خو دا سمپل طریقه کار دی چې موږ اکټیو ډایرکټري ته راشو په دې کې یوزر جوړ کړو. بیا یو بل طریقه کار شته چې هغه کې موږ د یو واره ډیر زیات یوزر جوړولې شو خو بیا مخکې آینده کلاس کې راځي نو بیا به هغه سټډي کوو. نیکسٹ دویم ټاپک زموږ مسو دویم ټاپک زموږ دا چې څنګه به موږ ډومین سره یو کمپیوټر رجسٹر کوو یعنی خپل کلاینټ کمپیوټر وینډو 7 دی که ایکس پی دی که 8 دی دا غواړو چې ډومین سره رجسٹر کوو. ډومین سره موږ په دې خاطر رجسٹر کوو چې کم د سرور یوزرز دي سرور کې کم یوزر اکاونټ مونږ جوړو هغه به بیا په دې باندې لاګین اخستې شي. ټیک ده که مونږ دا کمپیوټر اکاونټ رجسٹر نه کوو نو بیا مونږ هغه کلاینټ سرور انوایرمنټ نه جوړیږي یعنی سرور دی او بل کمپیوټر دی هغه د سرور ډومین ممبر نشو نو هغه ځان خپل یو پیر انوایرمنټ کې دی بیا یا هغه ور ګروپ انوایرمنټ کې دی. نو دې لپاره موږ څه کوو څومره چې زموږ کمپیوټر دي د ادارې د کلاینټ هغه به موږ پراپرلی خپل ډومین سره څه کوو رجسٹر کوو په دې خاطر چې زموږ امپلای سټوډنټس یا چې هر څه چا د پرمه د انوایرمنټ جوړ کړی دی هغه قابل شي چې دغه کمپیوټر په ذریعہ لاګین واخلي. خو د رجسټریشن سره ریکوایرمنټ دی باید چې دا پوره وي. اول خبره هدا ده چې زمونږ نیټورک کنیکټیویټي موجود وي یعنی د کلاینټ او د ډومین کنټرولر ترمنځ د نیټورک کنیکټیویټي موجود وي او الریډي د ډومین کنټرولر چې دا هم چالان وي یعنی آن وي چې نیټورک کنیکټیویټي وي نو دا به آن وي بن بني. دویمه یا دریمه خبره شو چې اوس موږ سره ډي ان اس سرور هم موجود دي ډي ان اس سرور هم موجود دي او بل پوینټ دا راځي چې کله هم موږ د رجسټریشن کوو نو موږ ته د اډمنسټریټر یوزر اکاونټ ضرورت دی. ټیک ده ځکه چې کله موږ هغه پارټیکولرز ورکو نو موږ د سیستم غوښتنه کوي چې وروره ته داسې یوزر نیم او پاسورډ راکا چې چا سره دا اجازه وي چې دا سیستم ډومین کنټرولر سره ممبر کولی شي. باقاعده طریقه کار آسان دی. دینه مخکې چې زه دا ممبرشپ وکم زه به راشم کمانډ پرامپټ ته او خپل ډومین ته بډومبه پینګ وکم. دا معنا ورګي چې زه خود سره په نیټورک باندې زما کنیکټ یم. بل ورته زه کومه زه لیکم nice.org
ګورو چې دا ما ته پینګ کوي کنه دی وخت کې زوس په انټرنیټ کنیکټ یم نو زه به دا انټرنیټ کنیکشن ختم کوم ځکه کې دی چې زما دا ریکوست انټرنیټ ته لاړ شي نو دا ما ختم کو انټرنیټ مونږه فی الحال لوکل ګورو ښه ریپلای نه راځي کنه ګوره اوس به ریپلای مونږ ته راځي کوډ ناٹ فایند صحیح ده بلکې زه بس وکم زه به لږ دا ډي ان ایس کیش ختمه کوم دوباره زه کوم پینګ nice.org دا زموږ د ډومین نوم دی خو دلته کې اوس دا نه کېږي وجه څه ده چې که مونږ خپل سیسټم آی پی اډرس سیټینګز ته راشو او دلته وګورو په ټي سی پی آی پی پراپرټیز کې مونږ د ډي ان ایس آی پی نه دا ورکړی چې زموږ ډي ان ایس سرور څوک دی نو دې دپاره به خامخا تاسو څه کوئ د خپل ډي ان ایس سرور آی پی به ورکوئ په دې وخت کې دا 100.3 دا به اوکې کوي اوکې کلوز دوباره راشي پینګ وکړئ ریپلای راځي صحیح شوله نو مطلب دا چې زموږ سره ډي ان ایس هم شته نور ریکوایرمنټ زموږ ټول پوره دي اخره کې به مسو کو کمپیوټر پراپرټیز ته به راشو اخو نه بل صرف ډي ان ایس سیټینګ ما ورکړ ډي ان ایس سیټینګ دا پراپرټیز ډیسیبل نه نه ډیسیبل خو نه انیبل به ولې هغه مې د وایرلیس نتورک کارت ډیسیبل کو چې زه د انټرنیټ نه ډیسکنیکټ شم دینه بس چینج سیټینګ کوي په ایڈوانس سیټینګ باندې کلیک کوي هغه تاسو خپل خوخه ده را به شي چینج تا او دلته ګوره دا ډومین لیکل کنا په دې با کلیک کوي دلته به تاسو لیکي nice.org چې کوم د ډومین نوم او سب اوکې اوکې به چې څنګه اوس اوکې کما ته میسج رالو چې هغه یوزر نیم او پاسورډ راکا چې چا سره رائټ وی چې دا سیستم رجسٹر کولی شي چا سره ډومین سره نو فل حال موږ یوزر ته نه دی ورکړي موږ به د ډومین یوزر اکاونټ او پاسورډ استعمال کو او دا سیستم بسو کو رجسٹر بکو نو دا اوکې کو که دا سیټینګ ټیک وي دلته به سم ته میسج راشي چې ویلکم ټو nice.org ډومین ښکاری ویلکم ټو د nice.org ډومین دا سیستم به ریسټارټ غواړي او چې کله دا مونږ ریسټارټ کو دا به د سرور ممبر وي نو زه لا فل حال نه ریسټارټ کوم البته که تاسو ګورئ کې دی شي دلته کې دا یوزر اکاونټ اوس را لوي په اکټیو ډایرکټري کې خدا به دا ریسټارټ کوي به خامخا کمپیوټر خانه ښکاري دلته را لې دی خدا ریسټارټ به ما کوو پیش وي دې کې څه مشکل دا بیا پریکټس کوي